مولانا فضل الرحمن بیان جاری کړی دی چې د اسلام سره او بیا خاص کر د پاکستان سره په محبت باندې مولانا شیخ ادریس صاحب شهید کړل شو. هغه ته د هغې محبت قیمت میلاو شو. نه جي ستا د کورسۍ په محبت په وجه، د وزارت سره په محبت په وجه څومره غټ غټ علما شهیدان شو، دا ستا په وجه. که ته د پی ډي ایم سربراه نه وې او تا له کورسۍ او وزارت او تا له پارلیمنت نه و پکار، نو ته به د عمران خان سره ولاړ وې. ولې د عمران خان په دور کې امنو علماو ته، مدرسو ته نه بم دماکې او نه ډرون حملې وي. تا دا ګنجاګان په موږ مسلط کړي دي. یا نواز شریف ته یې مشر شوی، بله مولانا مریم نواز او بلاول بټو، دغه ټول دغه زرداري دي ته یې مشر وي، ته د پی ډي ایم سربراه وي. ستا په وجه دا علما شهیدان شو. ستا په وجه غټ غټ علما چې څومره په دې پاکستان کې 2.5 کالو کې شهیدان شو. مدرسې ته د مولانا مفتی عبدالشکور نه پیسه واخله، ستا په حکومت کې شهید شوی، ته د پی ډي ایم سربراه وي او ستاسو حکومت د مفتی عبدالشکور نه واخله پیسه چې څومره علما وشمارې. غټ غټ علما په روز کال په روژه کې چې څومره غټ غټ علما شهیدان شوي دي، د دې ذمهدار ته یې. ولې چې تا له کورسۍ په کار وه، وزارت په کار وه، تا له لسي په کار وه. ستا په وجه غټ غټ علما، مولانا حمید الحق، مولانا سمیع الحق پرېږده، خو د عمران خان په دور کې شهید شوی. نور چې څومره غټ غټ علما شهیدان شوي دي، د دې ګنجاګانو زرداري دي په حکومت کې، د دې نه خاص کر د نواز شریف په حکومت کې. او ته د نواز شریف ملګری، نن یې ملګری، سبا به ملګری، او ته به د سره په قبر کې ملګری. او ستا د وزارت په وجه او ستا د کورسۍ په وجه علماو ته، دین ته، اسلام ته چې څومره نقصان ورسېد مولانا صاحب، ستا په وجه باندې د علما شهیدان کېږي. او ته یې ذمهوار او ته پې خاموشه او ته پې اواز نه اوچتوې.